बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خوږو وردونکو مشرانو او کشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله نه امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په ماسو کې وي. دوستانو ظالم بدبخت او خپل سکا ناوي خور وده پښپاک قتل کړ ولې قتل کړ واجه سوا ګناه سي کړی و. دوستانو دې باره کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکام او کتا ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړم. مونږ ویډیو ځان سره اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغه د مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کی ټاله نشان دی وي ترڅو مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو رور ظالم پلا سکا ناوی خور چې هغه واده شک په بنا باندې قتل کړه چې د بل چا پردي سړي څخه خبرې کوي. اصل کې هغه جنې خپل خاوند سره چې دا نکاح شوی وته واده په شپې هغه سره خبرې کول چې دا ورور په ویرغلو او دا په نشي په حالت کې او دا په ځان باندې پوی نه شول خپل خورې ویشتله. دوستانو مونږ پښتانه د تماچا چې ځان سره ګرځو دا خو یو شیطان ده، دا خو انسان کې هوا راولي او مونږ دا سوچ نه کوو چې تا خور می واده ده مونږ چې کوم ځای کې د رشتہ کړی ده هغه ځای کې دغه په خندا په خوشحالي باندې الته قبول کړی ده او هغه نه باوجود چې کله مونږ خپل خور باندې مونږ څوک بدنام مونږ خپل خور بدنام مونږ پښتون چې دا هغه چې کله کارو کی هغه نه بات سوچي هغه سیکنډ تھاټ باندې سوچ کی هغه اول یو داسې کارو کی چې هغه نه کول ولوي هغه نه بعد یو غلط کار ته بیا غیرت نوم ورکې دوی ته غیرت مطلب او معنی نه ده پاته چې غیرت اصل مطلب څه ده پښتو څه ویل شي. ظالمانو لک سوچ پدې کړي لک معلومات پدې کړي وي چې دا شي هغه خپل ملګری څخه غپ لګولو دا خبره هم واضح نه ده چې د خپل خوند څخه غپ لګولو ورسره دا پته لګیدلی ده چې د خپل خوند څخه غپ لګولو کدي خپل مرګري ته د سم موبایلو کړه موبایلو پلار متویر کړي تعلیمي یافته جنې و. او دوستانو مونږ د کنزرت سوچ دا د معاشره د تباہي واجه جوړه شوې ده. مونږ ته پکار ده چې لک په ساړې سینې باندې لک په ساړو ماسکو باندې کار اخلو. دا تماچا خو اډو ځان سره ګرځوي ما دا دنیا دشمنی ده پرانه ده دا دنیا او الله او الله رسول صلی الله علیه وسلم په لارې باندې خپل ژوندۍ قربانولو لپاره جوړه شوې ده. صراط مستقیم دی پر دا تاسو تماچې ګرځوي نفرتونه کوي. انسان خو الله پاک د محبت لپاره پیدا کړی دی نفرت لپاره نه پیدا کړی. حسد بغض کینه هر څه په سایت تک کې دی. بیا وګورئ تاسو ژوند څنګه ګلو ګرزاله پوي. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې بل راځي ضرور وکړئ. والسلام.